والزے قرآن کریم کے اللہ پاک جل جلالہ فرمائی چې د الله پاک نه یریږي په مخ د ځمکه او خشیت پکې موجود دی نو هغه طبقه د علماو ده. انما یخشى الله من عباده العلماء، بشک چې د الله پاک جل جلاله نه یریږي په بندګانو کې نو هغه علما دي. الله دې مونږ د هغې د علم نه مستفید وګرځي. احادیث مبارکو کې ډېر کافی روایات راغلي دي. رب ذوالجلال دې مونږ د علم د شان نه خبر کی او د علماو سره په صحبت کې ناستا چې کوم مقام لري الله دې هغه زمونږ نصیب کی. ان شاء الله العزیز روایت په دې باندې هم راشي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې زما وارثان دا علما دي. العلماء ورثة الانبیاء، د انبیاء علیهم السلام وارثان دي او د انبیاء علیهم السلام طریقه وا چې اغي دینار او درهم نه دی پرېخه بلکې علم یې پرېخه دی. چا چې دغه نه حصہ غسته دا نو لوی حصہ اغسته دا، یعنی د علم حصے ته الله پاک لوی حصہ ویل دا او د علم ته الله رب ذوالجلال نور او رڼا هم ویل دی. معزز سامعین کرامو، د دې فضیلت باندې محدثینو مستقل کتابونه نقل کړي دي. د محدثینو امام امیر المؤمنین فی الحدیث امام بخاری رحمه الله مستقل باب نقل کړي دي، هغه ته وایي کتاب العلم. صحابه کرام رضوان الله علیهم اجمعین مدینه منوره کې چې کم جون تیرولو نو دې کې ځنې خلک داسې و چې د هغې کورونه و او ځنې خلک داسې و چې هغې له نورو صحابو د مدینې منورې انصارو ځایونه ورکړه. خو دې کې ډېر مؤمنان مسلمانان داسې و صحابه کرام د دین او د علم حاصلولو په نیت باندې د خپل کور او وطن نه راغلیو، اولاد او بچی بیبیانې کاروبارونه تجارتونه پریخیو په یو قمیص کې اغوستې راغلیو. د رسول الله صلی الله علیه وسلم د مسجد نبوي صلی الله علیه وسلم خي اړخته داسې یو ډپه غونتې وه، چبوتره غوندې وه چې هغې ته به صفه وې. دغه صفه باندې به دغه بېکور او بېوره بېدره مسافرین صحابه ناستو. هغه صحابه کرام چې هغې مدینه منوره کې کورونه لرل او هغې اسباب او روزي لرله، دغه فقرا او مهاجرینو صحابو ته به خوراک سکاک د هغه وخت مناسب ورکولو او دی خپل اولاد او بچی کور وطن دا پریخیو د علم د حاصلولو د پاره د رحمت للعالمین صلی الله علیه وسلم په مسجد شریف کې مسجد نبوي صلی الله علیه وسلم سره دیرو. دغه ته اصحاب صفه وی. اوس هم هغه چبوتره او هغه صفه هغه موجوده ده. دا یو مدرسه و علمی. معزز سامعین کرامو، د رسول پاک علیه الصلاۃ والسلام نه د علم لویه برخه چې کوم دی هغه امت ته راپاتې ده او هغه برخه دی امت ته په صحابه کرامو کې بعضې صحابه کرام داسې وو
اغي له الله ډیر لوی لوی علمونه ورکړیو لکه عبد الله ابن مسعود رضی الله تعالی عنه دا دومره جلیل القدر صحابي دی فقيه صحابي دی مسائل او د قران کریم زده کړه دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه حاصله کړې و او چې په صحابه کرامو کې با عبد الله ابن مسعود رضی الله عنه موجودو د بل صحابي مبارک دا جرأت نو چې هغه فتوا ور کړې وي او هغه مسائل بیان کړې وي ځکه چې دی د اغي په منځ کې لوی عالمو دا شان خلفای راشدین چې هغه د رسول پاک علیه الصلاۃ والسلام مبارک سلور یارانو هغه د علم یو ډیر لوی برخه او عیسی د نبی علیه الصلاۃ والسلام نه نقل کړي وا او هغه صحابه کرامو ته په خپل دور کې بیان کړه صحابه کرامو تابعین ته بیان کړه په تابعینو کې یو لوی عالم د دې ټول امت د نبی علیه السلام یو اوچت عالم دین او متبحر عالم او ځان له د مذهب امام اعظم ابو حنیفه رحمت الله تعالی علیه چې دا د صحابه کرامو شاګرد دی د علم هغه برخه هغه ایسه بیان کړي چې هغه ټول دنیا ته د رسول پاک علیه الصلاۃ والسلام د علم هغه رڼا او فیض چې دی دا ورسولو د سلور زر استادانو نه تاسو سوچو کې چې دی به څومره ګرځېدلی د سلور زر استادانو مشایخونه د علم حاصل کړو دا تابعینو دور دی صحابه